بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږه 40 نمبر درس دی. په دې درس کې به هم مونږه د قال او د باع والا قانون کم موانع دي، نو هغه موانع دا به مونږه ذکر کوو. په تیر درس کې مونږه موانعو صحیحي ذکر کړی وي او په هغه درس کې مونږه دا خبره کړې و چې د قال او د باع کوم موانع دي، نو دا ټول 14 دي او د اسانۍ د پاره دغه موانع دا مونږه په 3 حصو کې تقسیم کړو. په لومړی حصہ کې مونږه هغه موانع بیان کړو چې په هغه کې مونږه داسې خبره کوو چې دغه وو او یا دا د فا کلمې په مقابله کې نه وي، یا دغه وو او یا د عین کلمې په مقابله کې نه وي، یا دغه وو او یا د لام کلمې په مقابله کې نه وي. په دویمه حصہ کې مونږه هغه موانع ذکر کړل چې په کومو کې مونږه داسې خبره کوو چې دا وو او یا په داسې کلمه کې نه وي، او په دغه سلسله کې مونږه 4 موانع ذکر کړیو. اوس په درېمه حصہ او کومه اخرنۍ حصہ ده، په هغه کې مونږه هغه موانع ذکر کوو چې په هغه کې به مونږه داسې خبره کوو چې دغه وو او یا تدین رستو داسې حرف نه وي، یعنی الف علامت د تثنیه نه وي یا الف علامت د جمع مؤنث سالم نه وي. نو په دې کې به مونږه 15 موانع ذکر کوو. نو په دې سلسله کې لومبه مانع دا دی چې دغه وو او یا نه بعد، یعنی هغه وو او یا چې هغه متحرک وي، دغه حرکت لازمی وي، دغه ما قبل مفتوح وي او دغه مفتوح حرف وسره په یو کلمه کې وي، تدې سره سره چې تدغه وو او یا نه رستو الف علامت د تثنیه نه وي. کچری تدغه وو او یا نه رستو الف راغلی او د تثنیه علامت، نو په دغه وو او یا کې به بیا د قال او د باع والا قانون دا نه جاری کیږي. د وو مثال مونږ سره دی دعوا، فعل ماضی تثنیه صغره دعا دعوا، نو دلته وو متحرک دی، حرکت لازمی دی، ما قبل مفتوح دی، په یو کلمه کې وسره دی، بیا هم وو په الف سره نه دی بدل شوی ځکه چې تدین رستو الف د علامت د تثنیه دی. او د یا مثال مونږ سره دی رمایا، نو د یا متحرک نه بعد الف علامت د تثنیه راغلی دی، لہذا قال او د باع والا قانون به پدې کې نه جاری کیږي. دویم مانع دا دی چې تدغه وو او یا نه رستو الف علامت د جمع مؤنث سالم نوي، یعنی هغه الف چې هغه په جمع مؤنث سالم کې راځي، نو کله دغه وو او یا نه رستو دغه الف راغلی نو دغه وو او یا په الف سره دا نه بدلیږي. دغه مثال مونږ سره دی عصواتن، عصواتن دا جمع مؤنث سالم ده ځکه چې په اخر کې الف او تا راغله، لہذا دغه وو دا په الف سره نه بدلیږي ځکه چې د دې نه رستو الف علامت د جمع مؤنث سالم راغله. دریم مانع دا دی چې تدغه وو او یا نه رستو یای مشدد نوي، تدغه وو او یا نه رستو یای مشدد نوي، او بعض علماو تدینا داسې تعبیر هم کړی دی چې تدغه وو او یا د یا نه رستو یای نسبتی نوي، او عام طور باندې کومه یای نسبتی وي نو هغه مشدد وي. داغي مثال مونږ سره دی عصویون، دا د وو مثال له وو متحرکم دی، ټول وجودي شرایط پکې دي، لیکن تدې باوجود مونږه دا وو په الف سره نه بدلو، ولی ځکه چې د وو نه رستو یای مشدد راغله. او د یا مثال مونږ سره دی رخایون، په یا کې ټول وجودي شرایط موجود دي، تدې باوجود د یا مونږ په الف سره نه بدلو ځکه چې تدې نه رستو یای مشدد دا موجوده ده. 4 نمبر مانع دا دی چې تدغه وو او د یا نه رستو نون تاکید نوي، او بیا نون تاکید
د مخکې مونږه په تفصیل سره ذکر کړو چې دا نون تاکید د په دوه قسمه دی، یو د ثقیلی نون دی او بل د خفیفی نون دی. د ثقیلی نون دا به مشدد وي او د خفیفی نون دا به ساکن وي. نو څلورم نمبر مانع دا شو چې تدغه وو او د یا نه وروستو نون تاکید نه وي، یعنی نون د ثقیلی نه وي او نون د خفیفی نه وي. د ثقیلی مثال مونږ سره دی اخشین. دلته د یا نه وروستو نون د ثقیلی راغلی دی، لهذا د غیاب په الف سره نه بدلو. دا د یا مثال له. او د خفیفی مثال مونږ سره دی اخشین، او د وو مثال مونږ سره دی ارعون. په وو کې ټول وجودي شرایط دي، لیکن دلته مانع موجود دی، د وو نه وروستو نون ثقیله راغلی. او د خفیفی مثال مونږ سره دی ارعون. پنځم نمبر مانع دا دی چې تدغه وو او یا نه وروستو داسې ماده زایده نه وي چې هغه ماده زایده د معنی فایده دا نه ورکوي. او کچری د معنی فایده ورکوله نو بیا به دغه وو او یا مونږه په الف سره بدلو. لیکن که دغه وو او یا نه وروستو ماده زایده وه او دغه ماده زایدې د معنی فایده نه ورکوله نو بیا به دغه وو او یا د مونږه په الف سره دا نه بدلو. داغي مثال مونږ سره دی طویل او غیور. طویل کې وو متحرک دی، حرکت لازمی دی، ما قبل مفتوح دی، په یو کلمه کې دی. تدې باوجود دغه وو دا مونږه په الف سره نه بدلو، ځکه چې تدې نه وروستو داسې ماده زایده ده چې هغه د معنی فایده نه ورکوي. تدغه یا څه معنی نشته دی، لہذا په طویل کې به د قال والا قانون نه جاری کیږي. د یا مثال مونږ سره دی غیور. په یا کې ټول شرایط موجود دي، لیکن تدې نه وروستو داسې ماده زایده ده چې هغه د معنی فایده نه ورکوي. غیور بروزن فعول. نو دې کې دا کومه ماده ده، واو ماده دا زایده ده او دا د معنی فایده نه ورکوي، لہذا غیور کې کومه یا ده نو دغه یا ده به مونږه په الف سره نه بدلو. البته که دغه ماده زایدې د معنی فایده ورکوله، په معنی باندې دلالت کاو، نو دغه وو او یا تدین مخکې چې کوم وو او یا دی نو هغه به مونږه په الف سره بدلو. داغي مثال مونږ سره دی، د وو مثال مونږ سره دی تدعون. وو متحرک دی، حرکت لازمی دی، ما قبل مفتوح دی، په یو کلمه کې دی، لیکن تدین وروستو ماده زایده راغلی ده. لیکن دا ماده زایده غیر مفید للمعنی نه ده بلکې مفید للمعنی ده، ځکه چې دا وو په جمع باندې دلالت کوي، لہذا تدین مخکې چې دا کوم وو متحرک دی دا به مونږ په الف سره بدلو. نو مونږ سره جوړ شو تدعون. بیا د التقاء ساکنین د وجې نه الف مونږ وغورځاو نو مونږ سره جوړ شو تدعون. او د یا مثال مونږ سره دی ترمین. لومبی یا متحرکه ده او دویمه یا ساکنه ده. ترمین کې د لومبی یا متحرکه ده، حرکت لازمی ده، ما قبل مفتوح ده، په یو کلمه کې دی او تدین وروستو ماده زایده راغلی ده، لیکن دا ماده زایده مفید للمعنی ده، لہذا په دې کې به قانون دا جاری کیږي. لہذا تدغه یا ساکن نه مخکې کومه یا ده نو دا مونږه په الف سره بدل کړه نو مونږ سره جوړ شو ترماینا. بیا الف د التقاء د ساکنینو د وجې نه وغورځید نو مونږ سره ترمینا جوړ شو. او په دې کې دا کومه ماده زایده ده نو دا په تانیث باندې دلالت کوي، نو دا تدې مفید للمعنی کېدلی. نو تدې اخرانی مانع حاصل مونږ سره دا شو کچری تدغه وو او یا نورستو داسې ماده زایده وه چې هغه د معنی فایده نه ورکوله نو بیا به پکې قانون نه جاری کیږي.
د هغې مثال موږ سره دی طویل او غیور. او کچري دغې ماده زایدي د معنی فایده ورکوله نو بیا به پکې قال او د باع والا قانون جاری کیږي. او د هغې مثالونه موږ ذکر کړل. تدعون په دې کې دا کومه ماده زایده ده دا د جمع د معنی فایده ورکوي. او ترمین کې دا کومه یا ماده زایده ده نو دا د په تانیث باندې دلالت کوي، لہذا په دې کې به دا قانون جاری کیږي. او بعض صرفیانو تدې مانع نه تعبیر په داسې انداز سره کړی دی کچری ته دغې وو او یا نه وروستو کومه ماده زایده ده چې تدې دغه سکون لازمي و، یعنې دغه سکون تدې نه جدا کېدو نو بیا به پکې قانون نه جاری کیږي. او د هغې مثال دی طویل او غیور. او کچری ته دغې ماده زایدي سکون لازمي نه و بلکې په دې باندې بل حرکت هم راتلی شو نو بیا به په دغه کې قال او د باع والا قانون جاری کیږي. او د هغې مثال موږ سره دی تدعون ترمین. په دې کې دا کوم وو او یا دی نو تدې سکون لازمي نه دی بلکې کله چې موږ تدې نه نون ثقیله جوړو یا نون خفیفه جوړو نو په دې صورت کې په دغې وو باندې د ضمې حرکت راځي او په یا باندې د کسرې حرکت راځي. او د هغې تفصیل دا مونږ د نون ثقیله او د خفیفه په قانون کې دا ذکر کړی. نو دا مونږ سره د قال او د باع والا قانون موانع شو. نو قال او د باع والا قانون دا به اله جاری کیږي چې کله هغه څلور واړه وجودي شرایط موجود وي او په دې موانعو کې یو مانع هم نه وي. که په دې موانعو کې یو موجودو نو بیا به پکې قانون دا نه جاری کیږي. نو طلباو له پکار دي چې هغوی خو لومبۍ ته دې خبرې کوشش وکړي چې دا ټول موانع دا یاد کړي. او کچرې ته دې موانعو یادول هغوی ته ګران وي نو دا خبره خو لازمي ده او ضروري ده چې طالب علم ته نفس د قال او د باع والا قانون دا معلوم وي او کم موجودي شرایط دي چې هغه ورته هم په هر وخت کې دا یاد وي. تدې نه بعد چې کله دی د قرآن مطالعه کوي یا د احادیثو د کتابونو مطالعه کوي یا د فقه د کتابونو مطالعه کوي یا د عربی د نورو کتابونو مطالعه کوي او پاغي کې بیا دیتا یو داسې لفظ راشي چې پاغي کې د قال باع کوم موجودي شرایط دي دا ټول موجود دي او تدین بعد هم دغه وو او یا په الف سره نه دی بدل شوی نو په دغه ځای کې به موږ ته بیا دا خبره معلومیږي چې واقعي دلته یو مانع موجود دی د هغې موانعونه کوم موانع چې موږ په قال او باع والا قانون کې دا ذکر کړي دي. نو دا موږ سره د قال او د باع والا قانون شو او د هغې وجودي شرایط او د هغې موانع دا موږ په تفصیل سره ذکر کړل. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.